بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې موږ تاسو د اکاونټینګ میجر فیلډ اف اکاونټینګ د اکاونټینګ عمومي بخښونه وپېژندل چې اکاونټینګ په څو بخښو ویسل شوی ده، په 4 بخښونو باندې ویسل شوی ده او یوزرز اف اکاونټینګ دی باندې خبرې وکړلې. نن موږ تاسو په دې خبرې کوو چې اکاونټینګ موږ سره د ریکارډینګ چې کوو څو قسم ته ریکارډونه مینټین کولای شو. هاو ټو مینټین ریکارډز how to maintain records. د دې نه څه مطلب ده د دې جملې نه؟ څنګه وکولای شو ریکارډز ثبت کو، سرچ کو، جستجوی کو، درج کو، پوه شوې؟ دې جملې نه مطلب کنټرولول، پوه شوې؟ دا کار کولای شو. اوس څنګه دغه ریکارډونه چې دي یا دا ثبت کو یا لري کو یا ډیلیټ کو یا کنټرول کو یا نور څه کارونه ور باندې اجرا کو. هر هغه تجارتي معامله چې موږ تاسو په یو اداره کې سره رسونو هغه باید درج سي، ثبت سي. اوس د دې لپاره موږ دوه طریقې لرو. اکاونټینګ دوه سیستمه ده. یو د مینوال اکاونټینګ سیستم، مینوال اکاونټینګ سیستم ده، مینوال اکاونټینګ سیستم. مینوال او دویم چې دا کمپیوټرایز اکاونټینګ سیستم، کمپیوټرایز accounting system، manual accounting system او computerized accounting system. manual accounting system باندې اول خبرې کوو. اول ضرورت موږ تاسو درس کې ویلې چې تجارت چې کله انسان پیدا شوی دا هغه وخت نه لا تر اوسه پورې روان ده. نو هغه وخت کې ریکارډونه درج کیږي، خو په خوا وختونو کې غټ اماونت د ډیټا چې دا دوی ځان سره نسو مینټین کولای شي. مثلا د 10 کلونو پخواني ریکارډونه وګوره، دا راپور وګوره، دا مشکلات ډیر زیات وجود درلودل. نو مینوال اکاونټینګ سیستم هغه سیستم ته وایي چې په هغه کې انسان په خپل لاس د کاغذونو پر مخ کوي معاملې ثبتوي. دې ته څه ویل کیږي؟ مینوال اکاونټینګ سیستم. مینوال اکاونټینګ یعنی په رسمي طریقې سره درج کوي، هیڅ کوم مشکل نه ده، خو په کاغذ کې په فایلونو کې داغه ساتي. نو دې ته څه ویل کیږي؟ مینوال اکاونټینګ سیستم وایي. لکه نن سبا زموږ دکانداران خو د ښار ټول اسیا او نیم استثنا کو اوس ډیټابیس سیستم هغوی ځان ته ولري. ټول مثلا هغوی کوم سیستم لري؟ مینوال اکاونټینګ سیستم هغوی استفاده کوي. او دویم چې د موږ سره کمپیوټرایز اکاونټینګ سیستم ده. نو کله نه چې ټیکنالوژي منځته راغله، ټیکنالوژي په هر بخش کې څه کړي دي؟ تغییرات وارد کړي دي. لکه که طبابت ده، الټراساوند سیستم ده، ماینی دی، دا سیستمونه راغلي که نه دي راغلي پکې. نو طبابت پرمختګ ورکړی ده. حتی تېره ورځ ما ولیده چې یو 180 کیلومتره نه لرې یو ډاکټر جراحي عملیات سرته رسولي دي په چین کې. څوک مریض لرې 180 کیلومتره د ډاکټر د هغو نه لرې فاصلې نه جراحي عملیات کړي دي، سرجري یې کړې ده. په کمپیوټر کې ولګي هو کنه. خو هدف مو دا ده چې کمپیوټر هر بخش ته څه کړی ده؟ سهولتونه راوړي دي چې ټیکنالوژي ایجاد کړي. نو کله نه چې ټیکنالوژي منځته راغلي، ورو ورو مینوال اکاونټینګ سیستم څه کیږي؟ ډپریکیټ کیږي، ختمیږي. په نوره دنیا کې د منځه تللی وجود نه لري. خو دلته هم کمپیوټرایز اکاونټینګ سیستم څه معنا؟ یعنی چې کله موږ او تاسې دغه خپل ریکارډونه موضوعګانې دا په کمپیوټر کې ثبت کو، څه یې وکړو؟ په کمپیوټر کې ثبت کو. نو دې که ته ویل کېږي کمپیوټرایز اکاونټینګ سیستم. داسې نه ده ګوره چې راسې په نوټ پاډ کې ولیکي 500 روپۍ مې واخیستلې 500 روپۍ لاړلې، دا هم کمپیوټر، دا بالکل اکاونټینګ سیستم نه ده، وجود نه لري. خو هغه خپل مسلکي طریقې سره بیا هم وایو چې هغه کم اصول چې لري د اکاونټینګ د اصول مطابق په کمپیوټر کې د معاملاتو درج کولو ته څه ویل کېږي؟ کمپیوټرایز اکاونټینګ سیستم وایي. نو چې کله موږ تاسې په کمپیوټر کې معلومات درج کوو، شاید بعض خلک دا فکر وکړي چې چیرته یې ولیکم؟ ورډ کې ولیکو، صحیح ده که په نوټ پاډ کې ولیکو، چې ته مثلا موږ دغه لیکل وکړو. کله چې موږ تاسې خپل اکاونټینګ سیستم کمپیوټري کوو، د هغه دپاره موږ سره ډېر زیاتې اپلیکیشنې یا سافټویرز وجود لري چې هغه به تاسې څه کوئ؟ استفاده کوئ. داسې نه چې فقط په کمپیوټر کې وینډوز ولرئ او نور تاسې اکاونټینګ پکې اجرا کړئ. نه، یو ایکسل کولی شئ تاسې خپل اکاونټینګ په کوم برنامې کې اجرا کړئ؟ ایکسل پروګرام کې دغه دپاره یو ښه منظم سیستم ولرئ، ښه منظم، نو هېڅ مشکل به نه لري، کولی شئ جوړ کړئ ورته. دویم چی شی ده؟ پیچ 3. دریم ټالی. دا هغه سافټویر دی پیچ 3 او ټالی چې خاص د اکاونټینګ لپاره استفاده کیږي. خاص ده
اکاونټینګ لپاره استفاده کوي. خو نن سبا دا هم څوک دونه نه کاروي پیچ 3 ټالي. سچ مشهور د دې دواړو په ځای راغلی دا د کویک بوکس. چې شي کویک بوکس هغه سافټویر د چې کله هغه منځ ته راغی پیچ 3 ټالي نه اوس نور دونه خلک استفاده نه کوي. کویک بوکس یو د مهمو کمپیوټرایز اکاونټینګ سافټویرونه ده. که چیرې تاسو په کویک بوکس ولرئ په کمپیوټر کې نو ضرورت په دا نه چې تاسو څه وکړئ خپل منوال طریقې سره راځي فایلونه ګورئ لټوي درج کوي هر څه بس تاسو د اتومات درته کوي. څه کوي ژورنال درته اتومات جوړي سمری دي درته په اتوماتیک شو فقط پکې ریکارډینګ کوه البته په صحیح طریقې سره. د سند چې کویک بوکس ته اوس یو نفر چې اکاونټینګ نه دی ویل هغه ته کې داغه پکې درج کی کچیر دا کویک بوک نه استفاده وکي نتیجه به هم غلطه ګټ او تاوان به هم غلط راوځي ډیر مشکلات سره. خو کچیر مو اکاونټینګ ویلای وي او داغه نو ورسته تاسو غواړئ کویک بوکس استفاده کوئ نو دا به تاسو ته ډیر یو غټ سہولت وړاندې کوي. نو کویک بوکس یو مهم سافټویر ده چې هغه بس کوو موږ تاسو په جریان د ختم د اکاونټ پرنسپل کې به موږ تاسو په کویک بوکس سافټویر باندې مکمل تفصیلی کار کوو او که غواړئ چې هغه وګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ او فالو کړئ. دا غنه ورسته تاسو کولای شئ د کویک بوکس ویډیوګانې موږ تاسو ته پیښ کوو. نو کویک بوکس کې څه کار کوو اکاونټینګ به موږ تاسو کوو. هدف اصلا موږ تاسو درس ویل د کویک بوک چې موږ کویک بوکس وایو نو خو چې کویک بوکس وایو باید موږ اکاونټینګ زده چې د دې استفاده وکولای سو. کویک اکاونټینګ باندې پوی نه اوسېږي دغه په اساساتو کویک بوکس نه په صحیح شکل سره استفاده نشي کولای. او بل پنځم کمپیوټرایز اکاونټینګ سیستم کې موږ سره چي دي ډیټابیس دي. بعض خلک دی هغه نه کویک بوکس استفاده کوي نه ایکسل نه پیچ 3 نه ټالي هر یو خپل ځان د لپاره خپل خاص اپلیکیشن څه کړی دا جوړ کړی دا پوه شو چې هغه هم کولی سو. نو که چیرې تاسو کمپیوټر ساينس ماسټر نه غواړئ چې یو چاته ډیټابیس ډیولپ کړئ بیا هم باید پرنسپل اف اکاونټینګ زده وي. نو منوال اکاونټینګ سیستم چې دا هغه موږ سره ښه نه ده پوه شوې ولې ښه نه ده غلطیانې ډېر زیات امکانات شته ده چې په دې کې څه راوځي غلطي اوسي انسان له اشتباه خالی نه ده. بل وخت ګیر ده څه شي ده وخت ډیر زیات نیسي سہولتونه پکې موجود نه دي. نو موږ توصیه کوو درته چې تاسو کله هم په څونه وړو کې اداره مو حتی که یو وړو کې دکان مو په کوڅه کې هم د سن استفاده وکړي کمپیوټرایز اکاونټینګ نه ډیر راحت به اوسېږي. حتی که چیرې مثلا دلته موږ راسو یو مثال وګورو د دې چې شی وګورو یو مثال به وګورو کنه کني وګورو کنه دا ګورو مینوال اکاونټینګ یوزر ده څه خبرې دي پکې خسته ده ډیر زیات نوټس دلته ځان ته لګولي چې دا کار وکم دا وکم مخه ته په میز ډیر زیات بیروبار فایلونه داغه ډیر زیات مشکلات به ته باندې ګوره کوم مکتوب می چیرته خو کوم شی می چیرته رانه دی یاد وته لسه قصه ده نو ډیر زیات مشکلات شته ده پکې. او کچېره کویک بوکس یوزر وی یا کمپیوټرایز یوزر وی راحت خوشحال فقط یو کلیک پر سره به هر څه تاسو سکیږي مختزي. نو کویک بوک توصیه کوو چې هر هغه څوک چې کمپیوټر کې ډیټابیس بخش کې یا اکاونټینګ بخش کې کار کوي نو هغوی باید څه ولري کویک بوک زده کړي. کویک بوک ضروري ده. بل موضوع چې راځو موږ تاسو نن په خبرې کوو هغه موږ سره د انټری سیستم دی. اوس موږ چې معلومات درج کوو خوانه خو هغه ک منولی او یا هم ک کمپیوټرایزي دوه طریقو سره درج کیږي معلومات سوچ طریقو سره درج کیږي انټری چې کوو ها دا یا خوخه د کمپیوټر ته انټری کوي یا په ورقه کې چې انټری کوي مشکل نه ده چې دا انټری تاسو کوي د سو طریقو سره کیږي. دوه انټری سیستم موجود لري ښه انټری سیستمز چې دي هغه دوه دي یو چې دا سنگل انټری سیستم ورته وایي سنگل انټری سیستم او دویم چې دا ډبل انټری سیستم سنگل انټری سیستم او ډبل انټری سیستم ده. د دوه طریقو سره تاسو کولای شئ ترانزیکشن یې سو کوي درج او سنگل انټری سیستم کم یو ده او ډبل انټری سیستم کم یو ته ویل کیږي. دلته کچېره دی پریزنټیشن کې راسو وګورو د سنگل انټری سیستم records only cache movement of transaction and that to up the extent of recording one aspect of the transaction. سنگل انټری سیستم کې صرف موږ د پیسو رفت او آمد درج کوو ها دلیل پکې نه لیکل کیږي. سنگل انټری سیستم کې ها ورسېدې کنه په دې قصه باندې د یو معاملې لپاره سو ریکارډ جوړیږي یو ریکارډ د یو معاملې لپاره یو ریکارډ داغه هغه وجه نه لیکل کیږي. This means that only receipt payment of cash is recorded and no separate record is maintained. ګوره فکر دی خبره ده
about the source of receipt or payment as to from whom the cash received or whom it was paid. دا معنا ورکوي وایي چې فقط تاسې د پیسو رسید یا پیسې رسید رسوئ چې دونه مې ورکړلې یا دونه راکړلې پوه شوې پیسې او د دې دپاره جداګانه بیا هم درته وایم چې دغې خبرې د فکر وکړه لکه کمپیوټر کې مهمه نقطه یا بورډ کوي ښه د دې دپاره جداګانه ریکارډ نه جوړېږي پوه شوې یعنې لیکل کېږي چې ما د مالک نه 500 روپۍ واخیستلې خو جداګانه نه لیکل کېږي په همدا یو جمله کې په یو ریکارډ کې دا لیکل کېږي چې ریسیوډ فرام مالک 5000 مالک نه 100 روپۍ واخیستل شوې 15000 دې ته ویل کېږي سنګل انټري اوس ډبل انټري سیسټم څنګه ده ډبل انټري سیسټم هغه د کیش د نقدي پیسو دپاره جدا ریکارډ جوړیږي او د هغه د وجې هغه چې کم طرف نه راغلی د هغه دپاره جدا ریکارډ د هر یوې انټري دپاره دوه ریکارډ جوړیږي یوې انټري دپاره دوه ریکارډ کریټ کېږي پوه شوې که نه په دې قصه باندې دې ته وایي ډبل انټري سیسټم کوم یو ښه ده ډبل انټري سیسټم نو ولې سنګل ښه اسانه مالک نه 500 روپۍ ورسېږي صحیح شو که نه وجه هم لیکل شوې ده نو ښځې دا هغه ډبل انټري سیسټم ده کله چې تاسو سنګل انټري سیسټم نه سمرایزینګ کوئ کله ډېر په مشکله راوځي ښه ډبل انټري سیسټم چې دا هغه کله چې تاسو ډیټابیسونه ګورئ کمپیوټر ټول څه شی ده ډبل انټري سیسټم ده کویک بوکس به وګورئ نور دې که نه یې کتلي نه به ورشو بیا به پېږو دا څه شی ده ډبل انټري سیسټم ده کمپیوټرایز اکاونټینګ ټول څه شی ده ډبل انټري سیسټم کې چلیږي حتی په ښار کې چې خلک څه کوي ډبل انټري سیسټم چلی تجارت لپاره نور خو پرېږده د عادي روزنامچو کې ګوره یو ورقه کې رفت یو کې آمد لیدلې به دي که نه یو د روزنامچې دې لیدلې د دوکاندارانو کې دې نه دي لیدلې خو دا خو هم سنګل سوچته سنګل نه ده ډبل ده رفت آمد تفصیل رفت آمد تفصیل ده اوس ګوره زه یو قصه درته لیکم فرض مثالا دغه نه ده د ښه ما دا کلي کې دا تاسو کور لاندې چې دوکان ده اوس دلته راخلو څه کوو مثال درته وایم داسې چل به وکړو چې وکړي خدای څه لیکم یو معامله لیکم ورته یم سولډ کمپیوټر فار 5000 افغانیس کمپیوټر مې په 15000 روپۍ خرڅ کړ په سنګل انټري سیسټم کې څنګه لیکې همداسې لیکې چې کمپیوټر مې خرڅ کړ په 15000 روپۍ پوه شوې خو ډبل انټري سیسټم ته داسې کېږي اول دلته مثلا هغه نمبر او تاریخ مسلسل ورته وایي چې شی دی وکړه دلته کمپیوټر چې د خرڅ کړه پیسې دې زیاتې سولې که کمې سوې زیاتې سوې دلته راځي ورته لیکې چې څه شی ورته لیکو چې کیش نغدې پیسې زموږ پوه شوې نغدې پیسې راغلې دلته لیکې په ټیبلیټ سایډ کې څونه راغللې 15000 پوه شوې دا دې ولیکه چی شي له مدرکه راغلې په مقابل کې ستا سرمایه کمه سوله دوکان انوینټري دې څه وسوله کمه سوه که نه سوه نو ورته لیکې چې څه شی کمپیوټر پوه شوې په مقابل کې یو کمپیوټر فرام انوینټري نه تللی ده ښه 15000 روپۍ راغلي خو په مقابل کې یو کمپیوټر تللی ده د 500 روپۍ داسې درجېږي دې ته وایي ډبل انټري سیسټم ښه د یو ټرانزیکشن دپاره دوه ریکارډه جوړیږي نو موږ تاسو هم دلته خبرې چې کوو ټول به اکاونټینګ چې ده په ډبل انټري سیسټم باندې به چلیږي دا خلاصه اسانه کوي بس خلاصه راباسي بیا ډېر اسان سهولت جوړوي غلطي پکې نه راوځي کې ښه که 10 کاله مخکې دې هم غلطي کړي یو غلطي داسې 15 روپۍ غلطي دې هم کړي تا ته معلومېږي پکې چې څه شوې ده غلطي سوې ده پکې ښه نو رسمي سیسټم چې د ډبل انټري سیسټم د ټولو ځایونو کې استفاده کېږي نو په دې پوه شولو چې کمپیوټرایز اکاونټینګ څه شي ته ویل کېږي او بل مینوال اکاونټینګ سیسټم کوم ته وایي او کوم یو ښه ده او بل په دې پوه شو چې سنګل انټري سو انټري سیسټم موجود لري سنګل او ډبل انټري سیسټم موجود لري راتلونکي ورځ به انشاءالله بیا په نورو موضوعاتو سره خبرې کوو نو د نظریاتو دپاره کولی شئ د دې ویډیو لاندې خپل کمنټس ولیکئ او یا هم موږ ته په فیسبوک پیج کې عبدالله سروش سرچ کې ولیکئ او هغه کې موږ سره په تماس کې کېدلی شي ښه نو په دې